د خیبر پښتونخوا پولیسو ویلي چې سږ کال په صوبه کې 196 ترهګر په پولیس مقابلو کې وژل شوي او 113 پولیس هم د ترهګرۍ په ضد جګړه کې وژل شوي او 113 جوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا پولیس اډیشنل انسپکټر جنرال محمد علي بابا خیل مطبوعاتو سره د روان کال د پولیس عملیاتو شمیرې شریکې کړي دي. نوموړي ویلي چې سږ کال د صوبې 4 جنوبي ضلعې شمالي او جنوبي وزیرستان لکه مروت او بنو د ترهګرۍ ښکار پاتې شوي او زیاتې پیښې پکې شوي دي. د پولیس شمیرو تر مخه سږ کال په صوبه کې CTD 806 ترهګر نیولي چې پکې 90 ترهګرو په سرونو قیمتونه هم مقرر وو. د خیبر پښتونخوا پولیس په فیسبوک پاڼه د ورکړې شوو شمیرو تر مخه سږ کال د قلنګ په یو اتیا پیو کې 158 قلنګ غوښتونکي نیول شوي دي. پولیس د بیلابیلو جرمونو په تور کې 1,900,610 کسان نیولي، 2,414 وسلو او 15,11,400 کارتوسو ترلاسه کول ویلي دي. محمد علي بابا خیل ویلي چې په افغانستان کې طالبانو په واک کې دراتلو وروسته په پاکستان کې د قلم غوښتو پیښې سیوا شوي دي. د ډان ورځپاڼې د خبر ترمنه پولیس افسر ویلي چې تیر کال 2021 په مقابله کې سږ کال په پولیس بریدونه سیوا شوي دي. پولیس افسر دعوه کړې چې د افغانستان د امریکایي او اتحادي ځواکونو د وتلو وروسته د 2 ارب روپو وسله پاتې شوې او ښکاره ده چې دا به د چالاسو ته ورغلي وي. هغه ویلي چې د قلنګ یا بتي زیات ټیلیفونونه د افغانستان د نمبرونو راغلي او دلته ځایي خلک هم پکې ککړ دي. سږ کال په شمالي وزیرستان کې 9 ځانمرګي بریدونه شوي دي چې د زیاترو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په 13 دسمبر په بنو کې وسلوالو د CTD خلکار او مرکز يرغمال کړي او بیا په 20 دسمبر په دغه مرکز فوج عملیات کړي وو. د پاکستان فوج بیا ویلی وو چې په بنو کې د CTD په يرغمال شوي مرکز د عملیاتو په مخال فوج 15 ترهګر وجلي و تسلیم شوي او 3 گرفتار کړي وو. پوزي ویان ویلی وو چې د وسلوالو سره به جګړه کې د پاکستان د فوج د یو صوبدار په ګډون 3 عسكر هم وجل شوي وو. په 22 دسمبر فوج ویلی وو چې د بنو په CTD مرکز کې د عملیاتو په مخال جوبل شوی عسكر خلیم خان د راولپنډۍ په پوزي روغتون کې د درملنې په مخال جون د لاس ورکړی وو. تحریک طالبان پاکستان په 19 دسمبر د ګل پروز میډیا سره په شریک کړي شوی خبر کې داوا کړی و چې د CTD په جیل کې بندي کسانو کې ځینې د دوی غړي هم شامل دي او دوی د امنیتي عسکرو نه وسله اخیستې او یرغمال کړي وو. علب خان شیرپو دلبر نیوز پیښور. د خیبر